نو ته الله په در کې ودرېږه که نه 2 رکعته لمونځ وکړه الله نه سوال وکړه دعا وکړه نو ته بیا د الله نافرماني کې په ګناه کې ورځې شپې تېرې او په شریکه اجتماعي ګناهونه اې د الله بندګانو مه کوئ د الله عذاب له دعوت مه ورکوئ د الله زور ومانئ یا الله ستا زور منو راته یې ښایه ما بے برداشت به ونه کړی شئ که درته یې وښایم انه علیم بذات الصدور بېشکه د الله پوهه دی په رازونو د سینو باندې مخکې نه هم عقلي دلیل دی انشاءالله سبا به وایو اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم مسنون اذکار ګورې پرې نه دی نبی علیہ السلام هر مونځ پسې اخیری 3 سورتونه به لوستل حفاظت د پاره سحر ماښام به 3 ځله لوستل دا لولی ځانم پې دموئ خپل بچیم پې دموئ هیڅ آفت به تاسو ته نږدې نشي راتلی آیت کرسی باندې ځانم دموئ خپل بچیم دموئ د الله د حبیب طریقه مبارکه وه چې نبی علیہ السلام به بسترې ته لاړ یو ځل به دا سورتونه ولوستل په لاسونو مبارکینو به چوف کړل په ټول بدن به یې راښ کړل په 2م ځل به یې ولوستل په ټول بدن مبارک به یې راښ کړل په 3م ځل به یې ولوستل په ټول بدن به یې راښ کړل الله د حبیب دا طریقې د هر آفت نه د بچاو زور لري اثر لري قرآن او د حدیث نه منقول چې څومره وظایف دي او اذکار دي لا حول ولا قوة الا بالله حسبی الله ونعم الوکیل دارنګې د سورې مومنون آخري آیتونه فحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون تر اخره پورې د خپل معمولاتو کې شامل کړئ دوایي چا سره نشته نو چې کله دوایي نه وي نو دعا د دوایۍ نه زیات اثر لري دوایۍ نه زیات اثر لري او دعا د دوایۍ نه زیات ضرورت هم لري نو الله نه وغواړئ چې الله دې د ټول امت مسلمه حفاظت وکړي یا الله زموږ د ټولو مسلمانانو رونو خویندو حفاظت وکړه په دې وبا او په دې آفت کې الله د محمد رسول الله امتیان یوازې پرې نه دی الہ العالمین دا ستا د حبیب امت دی هغه حبیب چې د دې امت د پاره تا ته ډېر جړلی دي یا الله د دې امت د رسول الله صلی الله علیه وسلم حفاظت وکړه خصوصا وطن عزیز کی زمنګا مسلمانان رونا یا بنور اسلامی ریاستونو کې سوره مسلمانان دی الله حفاظت وکړه یا الله زمنګا او زمنګ د اهل عیال حفاظت وکړه یا الله دې مشکل کې چې ټولې لارې بندې شوې زمنګ عقیده دا چې ستا په در کې رجوع کوونکو لا بندې لارې ته کولای تا خپل کریم موسی علیہ السلام له په دریاب کې لارې جوړې کړې الله د امت د نجات لارې مهیا کا دې مصیبت او آفت نه د خلاصون لارې کولاو کا الله دې وبا نه ټول مسلمانان محفوظ وساته الله کافرانو لم هدایت ورکا او که هدایت قسمت کی نی یا الله دا وباګانی او عذابونه پاغي مسلط کا چا چې ستاد دین او د مسلمانانو خلاف اعلان جنگ کړي دي کاغا امریکا دا کاغا اسرائیل دے کاغا د انډیا هندوان دي یا الله چې د مسلمان خلاف اعلان جنگ کړي دي په دې عذابونو هغه کا کړکا یا الله په دې عذابونو هغه معذب کا الله د مسلمانانو حفاظت وکا یا الله د ټول امت حفاظت وکا یا الله زمونږ د دوستانو شاګردانو استادانو د رشتہ دارانو زمونږ د اهل عیال حفاظت وکا یا الله زمونږ یو درد استاد در نه غیر بل در نه منو الله ستا په در ډیر لوی امید او عقیده لرو یا الله کدا ټول دنیا حیران شي من حیران نه یو کدا ټول پریشان شي الله من بستا د در نه امیدونه وابسته ساتو یا الله د ټول حفاظت وکا یا الله ایسو کوم پدی غم او پدی عذاب کا کړ نه کی
اے الہ العالمین حکمرانان لم د سوچ و فکر او د نیغې لارې هدایت ورکا چې په دې وطن کې ستا د قانون د اجرا لارې هوارې شي. یا الله ستا په در کې د رجوع د حق د ادا کولو توفیق راکا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم احفظنا واحفظ المسلمين. اللهم احفظنا واحفظ المسلمين. امسح البأس رب الناس. امسح البأس رب الناس. بيدك الشفاء لا كاشف له إلا أنت. بيدك الشفاء لا كاشف له إلا أنت. بيدك الشفاء لا كاشف له إلا أنت. لا إله إلا أنت المستعان وعليك البلاغ. لا حول ولا قوة إلا بالله. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد.